د بېنظیر کفالت پروګرام روپۍ به څنګه چک کوئ او په هغې کې به خپل اهلیت څنګه چک کوئ یا کم کسان د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي او هغو ته راځي چې تاسو د دې دپاره اهل او نور لیکلي ورسره راځي نو دې ته به هم په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ نه میلاویږي خو ځینې کسانو رجسټریشن کړی دی او هغه وایي چې موږ میسیج وکړو نو موږ ته وایي چې په 48 غنټې کې به جواب درکړو او تر اوسه پورې جواب را نه کړو نو هغه کسان چې دي هغه خو د لاړ چې خپل اهلیت تلاول چک کړي ځکه دا تاسو انلاین هم چک کولی شئ خو ځینې کسانو ته دغه ځای معلوم دی خو هغه په هغې لیکلو باندې نه پوهېږي چې د دې لیکلو مطلب څه دی نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده چې تاسو به خپل اهلیت څنګه چک کوئ او خپلې روپۍ به څنګه چک کوئ او تاسو چې کومې لیکلې راغلي د هغې مطلب څه دی د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره یې نو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورسوي نو اکثر ځینې کسان خپل اهلیت چک کوي چې کله دوی خپل اهلیت چک کړي هلته کې ورته لیکلي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل خو دې چې خپلې روپۍ ګوري نو هلته کې په اکاونټ کې د دې روپۍ نه جمع کېږي نو په دې باندې خو موږ ویډیو هم کړې ده دا به تاسو ته اوس په راتلونکي قسط کې دا روپۍ میلاویږي لکه د سپتمبر د میاشتې نه به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي کومو کسانو ته چې اهل لازي او اولنی پیر هغو رجسټریشن کړی نو هغو ته به په راتلونکي قسط کې دغه روپۍ چې دي دا به میلاویږي خو دغه شانتې ځینې کسان دي هغه زاړه دي زاړه کسان دي هغو چې خپل اهلیت هلته کې چک کړي نو هغو ته لیکلي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل او تاسو نږدې د بېنظیر دفتر ته لاړ شئ او هلته کې خپل اندراج وکړئ نو که دا لیکلي تاسو ته راغلی او تاسو ته روپۍ میلاویږي نو تاسو به اندراج کوئ که اندراج ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي هغو تر اوسه پورې 30 اګست ورکړی اوس 30 سپتمبر چې دی هغه ورکړو چې د هغې پورې تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړئ که کومو کسانو ته دا راغلی نو کیدای شي چې راتلونکی قسط هغو ته نه میلاویږي ځکه چې هغو د وخت سره دا تاریخ سیوا کوي که ځینې کسان چې د کم وخت پوره کېږي لکه 3 کاله پوره کېږي نو هغو ته دا میسیج راځي او دا په مخه راځي د کومو کسانو 3 کاله پوره کېږي د 3 کالو پورې به دا روپۍ تاسو اخلئ او دوباره به بیا تاسو اندراج کوئ اندراج به کوئ نو د هغې نه وروسته که تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نو په راتلونکي وخت کې به دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي که تاسو اهل نه نو تاسو به وکاږي او دې ته به نوي کسان چې دي دا به رادننه کوي نو د اندراج دا میسیج چې دی دا نه ختمیږي که تاسو اوس اهل شوي نو د 3 کالو پورې به دا روپۍ تاسو ته مسلسل چې دی میلاویږي خو 3 کاله پس په تاسو د دې لپاره دوباره اندراج کوئ کم کسان چې اهلیت چک کوي ځینې کسان به وایي چې موږ به خپل اهلیت څنګه چک کوو نو د اهلیت په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته هلته په یوټیوب کې مظلومیار سپیک چې یو سرچ کو نو زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشي هلته د دې لینک هم پروت دی نو هلته کې تاسو خپلې روپۍ او خپل اهلیت چې دی دا چک کولی شئ ځینې کسان خو هلته کې چک کوي چې چک یې کوي نو هغو ته دغه لیکلي راځي ځینې کسان ته وایي تاسو په جانچ پړتال کوئ نو جانچ پړتال چې دی هغه به هم د سپتمبر په میاشت کې انشاءالله چې هغه به ختمیږي او د هغې نه وروسته به تاسو ته بیا پته لګي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې ځکه دا د هغو له طرفه وینا شوې ده چې کوم نوی قسط شروع کېږي په هغې کې به زیاتر نوي کسان چې دي دا به ورته نه کېږي خو کومو کسانو ته چې اهل لیکلی دی نو هغو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به میلاویږي خو کم کسان چې د ډېر وخت نه علي او هغو ته وایي چې دوباره اندراج وکړئ او دی اندراج نه یې کړی نو راتلونکی قسط به راته هم نه میلاویږي او په روان وخت کې به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي څومره چې تاسو خپل اندراج نه کړی که د اندراج کولو طریقه نه درځي نو د دې په باره کې هم زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته او هغه ویډیو تاسو کتی شئ خو که تاسو ته نورې لیکلې راځي کومو کسانو ته چې د 48 غنټې کې هم تاسو له جواب درکړو نو تاسو هم لاړ شئ او آنلاین خپل اهلیت چک کړئ داسې نه چې تاسو SMS هلته کې وکړئ په 8171 باندې نو هغه به تاسو ته دغه لیکي او د هغه طرفه تاسو له جواب چې دی دا نه درکوئ نو تاسو لاړ شئ او خپل اهلیت چک کړئ نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته پته ولګي چې تاسو د دې لپاره اهل یې که نه یې